بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم چې ډېر مهربان او غیرتي بچا دی. السلام علیکم ملګرو. ما سره کومه دی سید انور بای ویلوړ دی. خو صرف او صرف چې د نن ویډیو مو سره کومه دی د پښتنو ورونو په حوالې سره دی. سره پښتنو ورونه سوشل میډیا په کومې طریقې سره استعمالوي او هغه په کومې طریقې سره سوشل میډیا ته کومه دی هغه انټري کوي. نو په دې حوالې سره به مو سید انور بای نه پښتني کوو. نو سید انور بای تاسو مو په خپل پروګرام کې هر کله او سلامونه وایي. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني کفایت الله بای، تاسو موږ ته ټایم راکړو په خپل چینل کې. الله تاسو خوشحاله ساتي. مننه. سید انور بای ټولو نه اول راته دا وایي چې زموږ پښتنو ورونه چې کومه دی هغه سوشل میډیا ته کومه دی یا فیسبوک دی یا یوټیوب دی هغه په کوم ریټ سره رسي؟ کفایت الله بای اول ټول نه مخکې خو زه دا ووایم چې اورال څه کوم آبادي دی د پښتون 6 کروڑ ویلی شي، هغه کې بیا کوم پاکستان کې دی هغه موږ سره 3 کروڑ دی. نو تاسو خپله سوچ وکړئ مطلب ډېر خلک سوشل میډیا ته آل اوور د ورلډ ډېر تیز روان دي. که هغه پارټیسپیشن په خپله خلي په خپله استعمالوي، مطلب یا که هغه څه انفارمیشن حاصلوي یا په خپله پکې اکاونټ وي ارنینګ کوي انجوای کوي. او دې نه پښتنو په برخه کې مونږ ووایو پښتنو ډېر زیات روان دي. تقریبا د 3 کروڑ آبادي چې کوم پاکستان کې دی هر یو پارټیسپیشن ورکې خلي او ډېر تیزي سره روان دي ماشاءالله. او لکه بیا موږ څه بل سوچ هم وکړو لکه زموږ پښتنو زیاتر سرچ په هغه په څه شو باندې کوي. لکه زیاتر کیټګري دی ایجوکیشن دی ورکې زیاتر لکه زه نشم خیاله ډېر زیات ورکې دي. نو د ټاپ ذهن سره لکه پښتنو ورونه سرچ کومه دی زیات په څه شو کوي؟ کفایت الله بای دغه کوېشن سمپل که زه تاسو ته ایکسپلین کو سمپل تاسو سهار یو د ویډیو ګورئ یا کفایت الله بای تاسو په خپله سپیشل تاسو پښتو ورډ سرچ کوئ که نه پښتو ورډ سره هر یو لینګویج چې تاسو سرچ کوئ لکه پیل نه تاسو د پښتو تاسو پښتو ورډ چې تاسو سرچ کړئ 10 کې 9 ویډیو به تاسو له د ګانو ایریلیونټس هغه موږ سره ریلیټډ نه وي زموږ ماشومانو سره زموږ نیو جنریشن سره مطلب موږ نشو کتی فیملی سره. نو پښتو ورډ که تاسو سمپل سرچ کړئ په یوټیوب کې اونلی نو تاسو ته سمپل ګانې راځي هغه په زور شیان به راځي چې هغه مونږ ویلی شي چې هغه مونږ دپاره بالکل زهریله دي زمونږ دپاره او بچو دپاره. او که بیا تاسو د اردو ورډ سرچ کړئ اردو کې به تاسو ته 10 کې 9 ویډیو ماشاءالله د معلوماتي راځي. که هغه د سټوري په شکل کې وي ماشومان دپاره، که هغه تلاوتونه وي او که هغه ایجوکیشن ریلیټډ ویډیوز وي د ماشاءالله اردو په باره کې دي. که څنګه په اردو ورډ تاسو سرچ کړئ. که بیا تاسو هندي سرچ کړئ که نه هندي کې به اونلی تاسو ته 10 کې 9 ویډیو د فلمونو راځي غټې غټې ویډیو وي فلمونه. مطلب دا ولې داسې کېږي ځکه چې دا ډیمانډ انده دی انده خلک سرچ کوي ګوري. تا ته یوټیوب هغه شی مخکې کوي چې هغه بار بار سرچ کېږي. دا ډېر غټ ټیم وي دي د SEO وایي سرچ انګیج او نه به څه جوړېږي دا ډېر غټ مطلب دی نه ډېر غټ ټیم وي. که تاسو بیا زه د انګلیش ته راشم نو ماشاءالله انګلیش ته کله مونږ سرچ کوو انګلیش کې اونلی ایجوکیشنل ریلیټډ مونږ ته راشي. صرف څه ENGLISH ورډ وونه صرف به تاسو ایجوکیشن ریلیټډ ویډیو راشي. انګلیش به څنګه زده کوئ بار کنټري څه کوم دی څنګه مطلب کامیابیږي څنګه هغو مایند دی. نو دغه مونږ زده نه یم څه پښتون به دا ښه کوي یا بد کوي خو د سمپل تاسو د پښتو ورډ سرچ کړئ تاسو ته به ټول زموږ ریالټي پته ولګي. نو مطلب پښتو کمیونټي که تاسو سرچ کړئ نو دا ټول د فضول ګند به راځي. نو مطلب دغه پښتو ورډ مونږ مطلب کوي مونږ ته شو کوي. لکه د تا په ذهن سره لکه څومره مو سره انګلیش دی یا اردو دی مطلب د پښتو په هغه سره مونږ نه دا زیات تعلیم یا نور داسې مونږ لرنینګونه کوای شو دا زمونږ دپاره هغه کې زیات هغه دی. خو لیکن بیا هم لکه مونږ به دا سرچ نه به د پښتنو څه کوم حالات یو هغه د دې نه به مونږ سرچ نه څنګه ځان بچو کوو او بل دا څه د هغو څه کوم یو لرنینګ دی او یا هغه دی هغه دپاره به مونږ سرچ څنګه ورکړو. ډېر ښه کوېشن کفایت الله بای ټول نه پیرنۍ خو مونږ ته دا مطلب تاسو ویلو چې څنګه به مونږ ځان بچو کوو د شي نه چې د سرچ نه مونږ بچ شو ځکه چې مونږ ته چې مونږ یو پښتو یو شی ګورو هغه ریلیټډ څه ډېر ګانده فضول شیان راځي چې مونږ څه نه لري. دې دپاره امریکن څه کوم دي چې د کوم د یوټیوب اکاونټ یې چلوي دې دپاره هغو خپل کورسونه دي چې څنګه به یو شی چې کوم مطلب یوټیوب نه زده کول غواړي هغه یو څو ورډز به ته انټر کړي او تعالی څنګه راځي هغو پوره ګنټې کورسونه یي کلاسونه یي او کاش د موږ پښتنو ته څوک نه ټرانسلیټ کوي. او دې نه علاوه په کار خدا دې زما په خیال کې که ته کوم چینل یې سبسکرایب کړي
مونږ پښتنو ته پته یې سبسکرایب کې او بیل آیکن څه وای تاسو ته به اونلی ریلیټډ مغا ویډیو راځي چې کوم تاسو خوښي کاغه ایجوکیشنل پرپز وي کاغه سټوریز وي مشمان لپاره کاغه موږ سره معلوماتي ویډیوز وي کاغه موږ سره اسلامي دعوتونه وي کاغه موږ سره دنیا په هر یو انفارمیشن چې موږ حاصله ورغړو آ چینل ته سبسکرایب کې هغه چې تاسو بار بار ګورئ ان شاء الله تاسو ته مغا یوټیوب ته بار بار راځي چې کله تاسو یوټیوب پیج اوپن کې نه دا مین د دوه شیان ضروري بالکل لکه زمونږ پښتنو ورونه چې کومه دي یاره دا سوشل میډیا ته رتلل په کار دي یاره دو په کوم بیس سره او په کوم رول سره چې دو خپل سوشل میډیا چې کومه دي هغه څه طریقې سره استعمال بالکل کفایت الله بھائی لکه څنګه تاسو ویل کوم بیس سره تلل پکار دي کنه نو نن سبا زما دا هغه د هر څوک دا وایي چې سوشل میډیا او هر یو انسان استعمالوي کاغه مشوم وي او کاغه منځ عمري کاغه بډای نو مطلب دا څه کاغه استعمالوي مخامخ سوشل میډیا ولې د استعمال نه کی څنګه ته فائدې حاصل شي کاغه په خپل پارټیسیپیشن یو د شي اپلوډ کوي څنګه ته پیسې ملويږي او د واسطه کوي جاري دي الڅتس د دنیا کې نام وي دا چلیږي تر غونډه عمره به دا چلیږي نو که چېرته داسې شی اپلوډ کړو چې هغه یو انسان ته فایده ورکوي هغه یو مسلمان ته فایده ورکوي ستا پښتانه ټول آل اوور د ورلډ ته فایده ورکوي نو دا مې یوه ډېره غټه خبره دی او دې سره ارنینګ دې سره انجوای کول دا شی نو د سوشل میډیا ته پارټیسیپیشن ډېر ضروري دی راتلل پکار دی خو په دې شکل کې لکه څنګه ما دا ایکسپلین کړو خو لکه زیاته تر سوشل میډیا باندې بالا چې کومه دي هغه سافټویر ویب سایټ موجود دي لکه دومره زیات دي چې هغه مو نشو ښیلی لکه مین شی چې کومه دی مو یوټیوب شو فیسبوک شول ټویټر شول زموږ خلک دا ډېر استعمالوي نو د تا په ذهن کې رسي کوم سافټویر کوم اپلیکیشن دی چې هغه زموږ پښتنو دپاره ډېر اسان وي او موږ پښتانه چې کومه دی هغه دپاره انټري وکړي هغه دپاره راشي او هغه په ښه طریقې سره استعمال بالکل کفایت الله بھائی لکه تاسو ویلو بالکل ډېر زیات سافټویر دي نن سبا لکه مال سوشل میډیا زمونږ چې پریکټیکلی زندګي نه دي نه زیات خلک سوشل میډیا ته انټر شوي دي که هغه پریکټیکلی وي مطلب که ته کار په هغو کوي یا که هغه منټلی مطلب سوچونه کوي سوشل میډیا په باره کې اوس سافټویر موږ سره ډېر زیات دي هغه که ارنینګ مونږ کولی شو که پوزټیو میسج مونږ ورکول غواړو معاشرې ته هغه یوټیوب دی ډیلی موشن دی فیسبوک دی دغه ټول نه ارنینګ کېږي بلکې ټویټر دی انسټاګرام دی دې نه علاوه ډېر زیات مونږ سره ایپس دي که تاسو سرچ کې سمپل سو هاو ټو ارن منی بای دس ویب سایټ پښتو کې اردو کې مطلب هر ځای نه تاسو ته ملوېدلی شي دې نه خو ته ارنینګ کولی شي او بار بار زه وایم ته پازیټیو څه کوم انټرنلي څه کوم ته اواز وي هلته خلکو ته پروموټ کولی شي ډېره مننه د تا وخت نه راکول ډېره مهرباني ملګرو دا ویډیو مو ستاسو خوښه شي ویډیو صرف او صرف د موږ دغه مقصد دپاره وکړه چې کوم پښتنو ورونه د موږ سوشل میډیا استعمالوي او سوشل میډیا به هغه په کوم بیس سره استعمالوي لکه موږ دا غوښتلو په دغه ویډیو کې چې زیاته تر سرچ د پښتنو په کوم کېږي اردو کې کوم سرچ کېږي او انګلیش ته کوم سرچ کېږي هغه ټول مو سرچ کړو لکه موږ ته دې نه معلومه شوه چې زموږ پښتنو ورونه چې کوم دی لکه د هغو سرچ چې کوم دی بالکل لرنینګ سیټ ته نشته دی هغو خلکو دپاره چې کوم نوی جنریشن راځي یا کوم ورکې زړه لګیا دي د هغو دپاره دا زموږ یو پیغام دی چې تاسو د خپله پښتو کومه میډیا دی دا یو داسې په بیس باندې یوسو چې کومه دی زموږ هم ونه پیدا واخلو زموږ د کوم نوی جنریشن چې هغه هم ونه پیدا واخلي او چې زموږ امیج د نورو خلکو ته هم پاته ولګي چې پښتانه چې کومه دی سوشل میډیا یو په دې طریقې سره استعمالوي نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې د بلې ویډیو پرې زه تاسو نه اجازه